بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی چې مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله لره دی، رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم عام مهربانه والا دی او خاص رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د بدلې دی. ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو مونگا و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو مونگا. اهدنا الصراط المستقیم کلک مونگا پلارا نیغا صراط الذین لاردای کسانو انعمت علیهم چې نعمت کړه یا انعام کړه تا پاغوی باندې، غیر المغضوب علیهم ندیا کسان چې غضب کړه شوی دی پاغوی باندې، ولا الضالین او ندی بیلاره او یا نلار د گمراهانو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی چې مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله تعالی د دې په مراد خپوی دی. ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی. لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې، هدن هدایت ته للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. الذین دا کسان دی یؤمنون چې یقین کوي بالغیب یا یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په پټو سیزونو باندې په پټو باندې، ویقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځو، ومما رزقناهم او بعض د ایمان نه چې موږ دوی ته ورکړی دی، ینفقون خرچ کوي دوی د الله په لار کې. والذین دا متقیان ها کسان دی یؤمنون چې یقین کوي بما پایسه باندې انزلا چې نازل کړی شوی دی الیکا تا ته، وما انزلا او پاس چې نازل کړی شوی دی من قبلکا ستانه مخکې، وبالآخرت او په ورځ د رستنی باندې هم یوقنون دوی یقین کوي. اولئکا دا صفتون والا کسان علی هدن کلکتی په هدایت باندې من ربهم د طرفه د رب د دوی نام، و اولئکا او دغه صفتون والا کسان هم المفلحون خاص دوی بچ کیدونکي د عذاب نام. ان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر کړی سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم يرول ستا دوی لرا ام لم تنذرهم او نه يرول ستا دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ختم الله مهر وهله ده الله تعالی علی قلوبهم پزلونه دوی باندې والا سمعهم او په غوږونو دوی باندې والا ابصارهم او پسترګو دوی باندې غشاوت ناشنا پردی دي. ولهم عذاب عظیم او دوی لرا عذاب لوی شان والده. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دي یقولو چې وای آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې او بالیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې، وما هم بمؤمنین او حال دا چې دوی ایمان نه لري په زړونو کې. یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله تعالی سره، والذین او کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی، وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره، وما یشعرون او دوی نه پوهیږي په ټګی کولو د ځان سره. فی قلوبهم پزلونه دوی کې مرض دی، فزادهم الله پس زیات بکی الله تعالی مرض د دوی، ولهم عذاب علیم او دوی لر عذاب درناک دی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی همیشه دروغ وایي. واذا قیل لهم او هر کله چې ویل شو دوی ته لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض پس زمکه کې، قالو دوی وای انما نحنو یقینا مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو. الا خبر شه به خبرو انهم یقینا دوی هم المفسدون حاس دوی ورانې کوونکي دي، ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په دې ورانې کولو. واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دوی ته آمینو ایمان راوړی کما من الناسو پشان دی چې ایمان راوړی کاملو خلکو، قالو دوی وای انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما من الصفا او پشان دی چې ایمان راوړی کمقلو خلکو. الا خبر شه به خبرو انهم یقینا دوی هم الصفا او هم دوی قمقل دی بیوقوف دی، ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهیږي په قمقلتیا خپله. واذا لقوا الذین او کله چې دوی مخامخ شي دا الذین دا کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی، قالو دوی وای آمنا چې مونږ ایمان راوړی. واذا خلو او کله چې دوی لاړ شي لا شیاطینهم شیطانانو مشرانو خپلو ته، قالو نو وای دوی انما معکم یقینا مونږ ستاسو ملګري یو، انما نحنو او یقینا مونږ خو مستهزئون ټوکې کوونکي یو په مؤمنانو پورې.
الله و الله تعالی یستهزئ ټوقې بو کې بهم په دوی پورې ویمدوهم او پرې بدي دوی فی طغیانهم په سرکشو دوی کې یعمهون خیران او پریشان. اولئک الذین دا صفتون والا داسې خلک دي اشتروا چې واغستا یا غوره کړه ضلالته ګمراهي بالهدی په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس ګټو نه کړه سوداګرۍ د دوی وما کانوا مهتدین او نه دوی لار موندونکي مثلهم حال د دوی پشان د حال د الذي دها چا د استوقد نارا چې بل کړی ور فلما پس هر کله ضاعت چې رڼا شي یا روحانه شي ما حوله چاپېره د دوی نه ذهب الله نو یوسي الله یا بوزي الله تعالی بنورهم رڼا دوی نه وترکهم او پرېږدي دوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دوی هېڅ نه ویني سمون کاڼه دي بکمون چاړاګان دي عمیون ړانده دي هم لا یرجعون پس دوی حق طرف ته نه راګرځي د ګمراهۍ نه او کصیب من السماء یا حال د دوی پشان د ډیر باران د من السماء چې د بر نه فيه پای کې ظلماتون چری ورغدن او ګړ ګړو غلزای او برقونه او برېښناوي یا جالونه گدید ویا صابهم د سرونه د ګوتو خپلو فی اذانهم په غوګونو خپلو کې من السوائق د وجه د یری د تندرنا هزار الموت د وجه د یری د مرګ نام والله والله تعالی محیط راګرون کې بالکافرین کافرانو لرام یکاد البرق نزدې د برېښنا یختو پوچ و تختی ابصارهم نظرونه دوی کلما هر وخت ازوا لهم چې روحانه شي یا رڼا شي دوی ته مشو نو روان شي فيه پاغې کې و اعزاز لما هر کله چې تیاره کړی شي علیهم په دوی باندې قانون ودرېږي ولو شاء الله غواړي الله تعالی لذهبا نبوبځي بسمعهم طاقت غوږونو دوی و ابصارهم او طاقت د سترګو دوی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پارسیز باندې قدرت لرونکی دی. یا ایها الناس خلقو اعبدو بندگی خاص کې ربکم الذی در رب خپل هغه ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او ها کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم د دې دپاره تتقون چې بچ تاسو د اور نه الذی الله تعالی ها ذات جعل لکم الارض چې جوړه کړې ده ستاسو دپاره ځمکه پراشن غړېدلې والسما او اسمان بنا انچت وانزل او راوري من السماء د بره طرف نه مانوبو فاخرجان روباسي به پاغې سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم د پاره د پیدې ستاسو فلا تجعلوا لله نو مګڼئ الله تعالی سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو خپویږئ وان کنتم او کچری تاسو پی ریبین په شک کې مما دا غنا نزلنا چې لګ لګ نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې فاتو نو راوړی بصورت یو صورت من مثلی په شان د دې قرآن ودو او راوغواړئ شهداکم مددګاران خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپله دعوه کې فإن لم تفعلوا پس که چرې ونه کړی تاسو دا کار ولن تفعلوا او چرې نشئ کولی فاتقوا النار التي نو ځان بچ کئ په قبلولو د توحید سره د اور نه التي هغه اور وقودها الناس چې حشاک دا یې خلق دی یعنی مشرکان والحجاره او غټی دي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذین او زیر ورکړه کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي په طریقه د پیغمبر ان لهم چې یقینا دوی لره جناتین باغونه دي تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه کلما هر وخت چې وربکلی شي دوی ته رزقو خوراک یا رزق منها د دغې نه من ثمرتین سمیوا رزقا د پاره د خوراک قالو دوی به وایي هذا الذي دا هغه څیز دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې د دې نه ووتو به متشابهه
او را بوړی شي دوی ته دغه رزق یو شان په رنګ کې نه په خوند کې ولهم او دوی دپاره فیها په دې باغونو کې ازواجون بیبیانې به مطهرتون پاکې کړی شوې وهم فیها خالدون او دوی په پای کې همیشه ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نه کوي شرم نه کوي باک نه کوي ایضربا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضتن په ماشي سره فما فوقها یا زیات د هغې نه په کموالي کې فاما الذین پس هر هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون نو هغوی پوهېږي انه الحق چې دا مثال حق دی برابر دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه واما الذین کفروا او هر چې کافران دي فیقولون نو وایي ماذا اراد الله چې څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مسله په بیان د دې مثال سره یضلو بېلارې کوي به په دې مثال سره کثیرا ډېر خلک ویهدي او لار ښودنه کوي او یا ویهدي او هدایت کوي به په دې مثال سره کثیرا ډېرو خلکو ته وما یضلو او نه بېلارې کوي به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان خلک الذین دا کسان دي ینقضون چې ماتي عهد الله لوز د الله تعالی من بعد میثاقه وروسته د پوخوالي د هغې نه ویقطعون او پرې کوي ما امر الله هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی به ان یوصله په پیوسوالي د هغې سره ویفسدون او رانې کوي دوی فی الارض په ځمکه کې اولئک دا کسان هم الخاسرون حاز دوی تاوانیان دي کیف تکفرون څرنګې تاسو کفر کوئ بالله په الله تعالی باندې وکنتم امواتن او حال دی چې تاسو نشت وئ فاحیاکم نو ژوندي کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به مړه کي تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندي کي تاسو ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه الله ته ورګرځولی شئ هو الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي ستاسو د پیدې دپاره ما هغه څیزونه فی الارض چې په ځمکه کې جمیعا ټول ثم استوی بیا اراده وکړه الله تعالی الی السماء اسمان ته فسواهن نو برابر جوړ کړل سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شیء علیم او هغه الله تعالی په هر څیز باندې پوهه دی وإذ قال ربک او کله چې ویل رب ستا للملائکة ملائکو ته انی جاعلون یقینا زه جوړومه فی الارض په ځمکه کې خلیفتن یو خلیفه فیصله کوونکی قالو ویل ملائکو اتجلو آیا جوړی په دې ځمکه کې فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې ورانې به کوي فیها په دې کې ویسفک الدماء او تویې به وینې د یو بل په ناحقه سره ونحنو او مونږ خو نسبحو بحمدک پاکي وایو سره د ستاینې ستانه ونقدس لک او یادو تا په پاکۍ سره قال ویل الله تعالی انی عالم یقینا زه ښه پوهېږم ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ وعلم آدم الاسماء او وښودلي آدم علیه السلام ته نومونه کلها د ټولو څیزونو ثم عرضهم بیا یې وړاندې کړل دغه څیزونه علی الملائکة ملائکو ته فقال پس ویل الله تعالی انبئوني خبر راکئ ماته باسماء هؤلاء په نومونو د دې څیزونو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قالو ویل ملائکو سبحانک پاکي د تا لره لا علم لنا نشته هیڅ پوهه مونږ ته الا ما علمتنا مگر دومره چې تا پوهه راکړې ده انک انت العلیم الحکیم یقینا صرف ته پوهې په هر څه الحکیم او پوهه کاروالی قال ویل الله تعالی یا آدم ای آدم علیه السلام انبئهم خبر ورکه دوی ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو
فلما پس هر کلام انبأهم چې خبر ورکو هغوی ته باسمائهم په نومونو د هغه څیزونو قال ویل الله تعالی الم اقل لكم آیا نو ویلي ما تاسو ته انی اعلمو چې یقینا زه پوهېږم غیب السماوات په پټو څیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې و اعلمو او زه پوهېږم ما تبدون په څه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ وإذ قلنا او کله چې ویل مونږه للملائکة ملائکو ته اسجدو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او ځان یې لوی وګڼو وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه وقلنا ویل مونږه یا آدمو ای آدم علیه السلام اسکن اوسیگا انتا تو وزوجک الجنت او بیبستا په جنت کې وکلا او خوراک کوئ منها دوانه د دینا رغدن بیسیارا حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو ولا تقربا او منځدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا من الظالمین ګنې شی به تاسو د کمي کوونکو نه فازل لهم الشیطان نو خویل دواړو لره شیطان انها د دغې ونې په وجه فاخرجهما نو ویستلې دواړو لره مما د هغې ځای نه کانا فیه چې و په هغې کې وقلنا او ویل مونږه اهبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسو به لبعضن د بعضو دپاره عدون دشمنانی ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدلو دی ومتاع الهین او پیدا ده تر یو وخته پورې فتلقا پس زده کړې آدم علیه السلام من ربی د رب خپلنا کلمات یو څو کلمې فتاب علیه نو رحم یې راوګرځو په هغه باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله تعالی ډیر توبه قبلونکی مهربان دی قلنا ویل مونږه اهبطو کوشئ منها د دې ځای نه جمیعا ټول فاما یاتینکم پس که راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن سلار ښودنه یا هدن هدایت فمن تبعا نو چا چې تابعداري وکړه هدایه د هدایت زما فلا خوف علیهم نو نه به هیڅ یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي والذین او ها کسان کفرو چې کفر کړی دی وکذبوا او دروغجن کې په ژبو سره بآیاتنا آیاتونه زمونږه اولئک دا کسان اصحاب النار دوزخ واله دي هم فیها خالدون دوی با په دې اور کې همیشه یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کې په شکر کولو سره نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې واوفو او پوره کوئ بعهدي لوز زما اوفي بعهدکم نو پوره به کم زه لوز تاسو سره و ایایا فرهبون او خاص زما نه یره وکئ و آمنو ایمان راوړی بما انزلتا په کتاب چې نازل کړی دی ما مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دي ولا تکونو او مکیږئ اول کافر به اول انکار کوونکی د دینا ولا تشترو او ما اخلی بیااتی پایاتونو زما ثمنا قلیلا قیمت لگ و ایایا فاتقون او خاص زمانه ویریږئ ولا تلبسوا الحق او مگر وړوئ حق لرام بالباطل په سبب د باطل سره وتکتم الحق او مپټوئ حق لرام وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځو وآتوا الزکاة ورکوئ زکات ورکو او رکو کوئ مع الراکعین سره د رکو کوونکو نه
اتامرون الناس آیا حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکۍ کولو سره وتنسون هېر کړي مو دي انفسکم ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب او حال دا چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون نو آیا عقل نه لرئ تاسو واستعینو او مدد غواړئ یا واستعینو مدد حاصل کړئ بالصبر په صبر سره صبر کولو سره والصلاة او په منځ کولو سره وانها او یقینا دا کار لکبیرة خامخا ګران دی الا للخاشعین مگر په عاجزي کوونکو ګران نه دی الذین دا عاجزي کوونکي کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم ملاقو چې یقینا دوی به مخامخ کیږي ربهم در خپل سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی خاص هغه ته ورګرځیدونکي دي یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کې په شکر کولو سره نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې وانی فضلتکم او یقینا غوروالی درکړی ما تاسو ته علی العالمین په ټول مخلوق د زمانې ستاسو باندې واتقو او ویریږئ د عذاب د یومن د هغه ورځ نه لا تجزي چې نه بشي د پکولی نفسون هیڅ نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا هیڅ عذاب ولا یقبلو او نه به قبلیدی شي منها د هغه نفس نه شفاعة سپارش ولا یؤخذو او نه به اخیستی کیږي منها د هغه نه عدل څه بدل یعنی سمال ولا هم ینصرون او نه به دوی سره امداد کیدی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې بچ کړی ما تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسولی تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه بد عذابونه یذبحون ابناءکم حلالولی زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی پرېښودلې زنانه ستاسو وفي ذلکم او په دې مصیبتونو کې بلاون امتحانو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی امتحان ویس فرقنا کله چې اوچو مونږه یا ویس فرقنا کله چې جدا کو مونږه بكم البحر ستاسو د بچ کولو د پاره دریاب فانجیناکم پس بچ کړی مونږ تاسو واعرقنا او غرق لمونگا آل فرعون طول فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو قتل وإذ وعدنا او کله چې وعده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د څلوېښتو شپو پوره کولو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخی لره په خدایتوب سره من بعده وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ په شرک کولو سره ثم عفونا بیا معافي وکړه مونږه عنکم تاسو ته من بعد ذلک وروسته د ګناه کولو نه په وجه توبې کولو لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وکئ وإذا آتینا موسی الکتاب او کله چې ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او فرق کوونکې معجزې لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو لار ومومئ یعنی په هدایت شئ وإذ قال موسی او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه قوم فلتا یا قوم زما انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم په ځانونو خپلو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په خدایتوب سره فتوبو الی بارئکم پس توبه وکړئ پیدا کوونکي خپل ته
فاقتلوا انفسکم نو وجنه ځانونه خپل ذالکم خیر لکم دا توبه کول ستاسو غوره ده یعنی ذالکم خیر لکم دا توبه کول ستاسو دپاره غوره دي ښه دي عند باریکم په نزد د پیدا کوونکي ستاسو فتاب علیکم پس توبه یې قبوله کړه ستاسو انه هو التواب الرحیم یقینا خاص هغه ډیر توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی وإذ قلتم او کله چې وویل تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نؤمن لک هیڅ ایمان نه لرو پتا حتی تر دې پورې نر الله چې ووینو الله تعالی جهرتن ښکارا فاخذتهم الصاعقه نو ونیول تاسو لرا تندر یا چغې وانتم تنظرون او تاسو قتل ثم بعثناکم بیا ژوندي کړی موږ تاسو من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وکئ وظللنا علیکم الغمامه او سوری کړه مونږه ستاسو د پاسه وریځ وانزلنا او راولیږل مونږه علیکم په تاسو باندې المنا ترنجبین والسلوى او مړزان وویل مونږه کلو خورئ من طیبات د پاک مزیدار هغې نه ما رزقناکم چې درکړې مونږ تاسو ته وما ظلمونا هیڅ نقصان ونه کو دوی ولکن کانوا انفسهم یظلمون دوی نقصان ونه کو دوی زمونږ ولکن کانو لیکن دوی انفسهم د خپلو ځانونو سره یظلمون نقصان کوونکي وو وإذ قلنا او کله چې ویل مونږه ادخلوا ورننوځئ هذه القریة دې ښار ته فکلوا نو خوراک کوئ منها د دینا حیث شئتم چرته چې غواړئ تاسو رغدن بیسیارا ودخلوا الباب او ورننوځئ دروازې ته سجدن سجده کوونکې وقولوا او وایئ خطوتن کلمه د خطوتن یا خطوتن کلمه چې وبخئ مونږه نغفر لکم یا وبخئ مونږ ته نغفر لکم نو وببخو تاسو ته لکم تاسو ته خطایاکم گناهونه ستاسو وسنزید المحسنین او خامخا زیات بکو ثواب د ښایسته عمل کوونکو فبدل الذین پس بدل کړه هغه چا ظلمو چې ظلم یې کړی و قولا وینا غیر الذي سوا د هغې نه علاوه د هغې نه قیل لهم چې ویلی شوي دوی ته فانزلنا نو راولیږل مونږه علی الذین ظلمو په هغه ظالمانو باندې رجزن سخت عذاب من السماء د اسمان د طرف نه بما کانوا یفسقون په دې وجه چې نافرمانی کولو نه الله په عذاب راولیږو وإذ استسقا او کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه قوم خپل لرا فقلنا نو ویل مونږه اضرب وها بعصاک الحجر په امسا خپلې سره دغه ګټې لرا فانفجرت نو روانې شوې منه د هغې نه اثنتا عشرة عینا 12 چینې قد علما په تحقیق سره پیژندو کلو ناس هر یوې ډلې مشربهم ګودر خپل کلو ویل مونږه کلو چې خوراک کوئ واشربو اسکاک کوئ من رزق الله د رزق د الله تعالی نه چې درکړی شوی دی ولا تعصوا او مکیږئ فی الارض پس مکه کې مفسدین ورانې کوونکي وإذ قلتم او کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هچره صبر نکو مونږه علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فادعو لنا نو دعا وغواړه زمونږ دپاره
ربکا در افپلنا یخرج لنا چی روباسی مونگ لرا مما هغه سیزونا تنبت الارضو چی را ټوکی ازمکا من بقلها د سبزی داغینا و قصایها او د بادرنگو داغینا و فومها او د اوگی داغینا و عدسها او د دالو داغینا و بصلها او د پیازو داغینا قال اویل موسی علیه السلام اتستبدلون الذی آیا غواړی تاسو هغه سیز هو ادنا چې هغه لاندې دی بالذی په بدل د هغه سیز هو خیر چې هغه ډیر غوره دی اهبتو نو کوز شئ مصرا یو ښار ته فإن لکم پس یقینا ستاسو د پاره په ښار کې دي ما هغه څه دي سألتم چې غواړی تاسو وضربت علیهم الذلة او واچولی شو په دوی باندې ذلت رسوایی والمسکنتو او خواری یعنی غریبی وباؤ او اخته شو دوی بغضب من الله په غضب د الله تعالی سره ذالک بانهم کانوا یکفرون دا په دې وجه چې دوی کفر کوو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی ويقتلون النبیین او وجل پیغمبران بغیر الحق بغیر د حق نه د جرم شرعی نه ذالک بما عصوا دا په دې وجه چې دوی عصوا نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی د حد شرعی نه زیاتې کوونکي ان الذین یقینا کسان آمنو چې ایمان راوړی والذین او ها کسان هادو چې یهودیان دي والنصارا او نصارا دي والصابئین اصابیان دي من آمنا چا چې ایمان راوړو د دوینا بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وعمل صالحا او عمل وکړو نیک په طریقه د پیغمبر فلهم اجرهم نو دوی لرا ثواب د عمل د دوی دی عند ربهم په نزد د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به هیڅ یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي واذا اخذنا کله چې واغسته مونږ میثاقکم په خوا د ستاسو نه ورفعنا پورته کوو مونږ فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر د طور خذو اونیسه ما هغه کتاب آتیناکم چې درکړی مونږ تاسو ته بقوتن په کوشش سره واذکرو یاد کړئ ما هغه احکام فیه چې په هغې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې بچ شئ د ګناهونو یا د اور نه ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو من بعد ذلک وروسته د دې لوز نه فلولا فضل الله نکنوی فضل الله تعالی علیکم پتاسو باندې ورحمتو او رحمت داغو لکنتم من الخاسرین خامها و بتاسو د هلاک شونا ولقد علمتم الذین او په تحقیق سره پوهه تاسو الذین په حال د هغه چا اعتداو چې زیاتې کړیو منکم ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالی کې فقلنا نو ویل مونږه لهم هغوی ته کونو شی قردة خاسین شادوګان ذلیلان فجعلناها نو ګرځوله مونږه دا قصه نکالن عبرت لما هغه چا لره بین یدیها چې حاضرو هغه وخت وما خلفها او ها چالرا چرستو وموعظه للمتقین او واعظ ده یعنی زجر ده د پاره د پرهیزګارانو د دې امت وإذ قال موسی او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپلتا ان الله یقینا الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقرة چې حلاله که یو غوا یعنی ذبح که یو غوا
قالو دوی ویل اتتخذنا هزوا آیا ته مونږ سره ټوکې کوې. قال هغه ویل اعوذ بالله پناه غواړم په الله تعالی سره ان اکون من الجاهلین چې شم دې زه د جاهلانو یعنی ناپوهونه. قالو دوی ویل ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ لره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه دی عمر د دې غوا. قال اویل موسی علیه السلام انه یقینا یقول الله تعالی فرمای انها بقرة چې یقینا دا غوا ده لا فارز نزړه یعنی بوډه ده ولا بکر او نه نوې ځوانه ده عوانم بین ذالکا میان حال ده پمینځ د دې کې ففعلوا نو که ما هغه کار تؤمرون چې تاسو ته حکم کیدی شي. قالو ویل دوی ادعو لنا غواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د دې غوا. قالو ویل هغه انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي قال کې موسی علیہ السلام یادی قال ویل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقرة چې یقینا دا غوا ده صفراء زیړه ده فاقع لونها تیز دی رنګ د دې تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکو لره. قالو ویل دوی ادعو لنا غواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې څه دی صفت یعنی کار د دې غوا. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډوډه شوې ده په مونږ باندې و ان شاء الله او یقینا مونږ کو الله تعالی وغواړي لمهتدون خامخا رسیدونکي یو مقصد خپل ته. قال ویل موسی علیہ السلام انه یقینا یقول وی الله تعالی انها بقرة چې یقینا دا غوا لا ذلول نه دا غاړه وتلې یعنی جوتی تثیر الارض چې اړې ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه دا رټي چې اوبه کوي فصل لره مسلمة روغه رمټه ده لا شیة فیها نشته هیڅ داغ په دې کې. قالو الان پدې کې یعنی پدې کې داغ نشته. قالو الان ویل دوی جیت بالحق وسته راوړو کړو په پورا بیان سره وسته پورا بیان وکړو. فذبحوا ان حلال کړه و ما کادو یفعلون او نو دوی نږدې چې دا کار کړه مخکې د دې بیان نه. وإذ قتلتم او کله چې وجلو تاسو نفسا یو کس فداراتم نو په اختلاف کې پریوته فیها دا غوباره کې والله الله تعالی مخرجون ښکاره کوي ما هغه کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ. فقلنا نو ویل مونږه اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د وجود د باندې کذالک دغسې یحیی الله الموتی ژوندي کې الله تعالی مړي ویریکم او ښایي تاسو ته آیاته دلیلونه خپل لعلکم تتقون دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ. ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک وروسته د واقعانه فهیه کالحجاره پس دا زړونه ستاسو په شان د ګټو سختی او اشد قسوه یا بلکې زیات تی په سخوالي کې د څه نه سختی د ګټو نه. و ان من الحجارة ځکه چې یقینا بعضې د ګټو نه لما یتفجرو خامها هغه دی چې رابهیږي منه الانهار د هغې نه ولې و ان منها او یقینا بعضې د هغې نه لما همها هغه دی یشققو چې وچوي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه و ان منها او یقینا بعضې د هغې نه لما خامخا هغه دی یهبطو چې رارغړي من خشیت الله
چې رارغړي من خشیت الله د وجې د یری د الله تعالی نه وما الله او نه د الله تعالی بغافل بخبره اما تعملون د های عملونه چې تاسو یې کوئ افتطمعون آیا نو تمه کوئ تاسو ای ایمان والو ان یؤمنو لکم چې دوی به ومني خبرې ستاسو وقد کان فریق منهم او حال دا چې ویوه ډله د دوی نه یسمعون کلام الله اوریدو به کلام د الله تعالی ثم یحرفونه بیا به بدلولې معنی د هغې من بعد ما قلوه وروسته د هغې نه چې پوه به شو د هغې په مراد باندې وهم یعلمون او دوی پوهېدل چې دا ګناه ده وإذا لقوا الذین او کله چې دوی مخامخ شي دای کسانو سره امنو چې ایمان یې راوړی دی مؤمنان دي قالو نو دوی وایي آمنا ایمان راوړی دی مونږ وإذا خلا بعضهم او کله چې لاړ شي بعضې د دوی الی بعضو ته قالو نو وایي ورته هغوی ورته ووایي اتحدثونهم ایا خبر ورکوئ تاسو دوی ته بما فتح الله پاغه چې خودلې دی الله تعالی تاسو ته علیکم تاسو ته لیحاجوکم دې دپاره چې دلیل به ونیسي په تاسو باندې به پاغه سره عند ربکم په نزد د رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ اولا یعلمون آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوه دی ما په هغه څه یسرونه چې دوی پټوي وما یعلنون او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي ومنهم او بعضې د دوی نه امیون امیان دي انپړ دي لا یعلمون الکتابه نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر تابیداری کوي د خواهشاتو د مولیانو و ان هم الا یظنون او نه دوی مگر اټکل کوونکي اټکل کوي فویلون پس تباهی ده للذین ها کسانو لره یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب بیایدیهم په خپلو لاسونو ثم یقولون بیا وایي خلکو ته هذا من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی لیشترو به دې دپاره چې واخلي په هغې سره ثمنا قلیلا قیمت لږ دنیا معمولی فویلون نو تباهي ده لهم دوی لره مما د وجې د هغې نه کتبت ایدیهم چې لیکلي لاسونو د دوی وویلون او تباهي ده لهم دوی لره مما د وجه د هغه مال نه یکسبون چې دوی ګټي په دی وقالو او دوی وایي لن تمسن النارو هیڅ چرې به ونه رسي موږ ته اور الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې شمارلی شوې قلت ورته ووایه اتخذتم آیا اغستې ده تاسو عند الله د الله تعالی نه عهدا وعده فلن یخلفا بیا هیڅ چرې خلاف نه کوي الله تعالی عهده د وعدې خپلې نه ام تقولون بلکې جوړوئ تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو په علم نه لرئ په دلیل سره بلا داسې نه ده من کسب سیئتا بلکې چا چې وکړه سبدي شرک و اخاطت به او راګیر کې د لره ګناه ده دو تر مرګه پورې فاولئک نو دغه کسان اصحاب النار ورواله دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه والذین او هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او عمل یې وکړو په طریقه د پیغمبرانو اولئک نو دا کسان اصحاب الجنت جنت والدی هم فیها خالدون یبا دوی په هغې کې همیشه و اذا اخذنا
او کله چې واغستو مونږه میثاق بني اسرائیل پوخ لوز د بني اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله چې بندگی با نه کوئ مگر د یو الله تعالی وبالوالدین احسانا او کوئ با د مور او پلار سره نیکی یعنی ښېګړه وذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او یتیمانانو سره والمساکین او مسکینانو سره وقولو او للناس خلقو ته حسنا ښې خبرې یا ښه وینا واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځو وآتوا الزکاة ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو د دې لوز نه الا قلیلا منکم مگر لږ کسانو ستاسو نه وانتم معرضون او تاسو همیشه مخ ګرځونکي یې واذا اخذنا او کله چې واغستو مونږه میثاقکم فوخ لوز تاسو نه لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ وینې د یو بل په ناحقه ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ تاسو یو بل لره من دیارکم د کورونو خپلو نه یا د کورونو ستاسو نه ثم اقررتم بیا اقرار وکړو تاسو وانتم تشهدون او تاسو پوهیدئ ثم انتم بیا تاسو هؤلاء هغه خلکو تقتلون وجنه تاسو انفسکم یو بل لره وتخرجون او باسئ تاسو فریقا یو ډله منکم ستاسو نه من دیارهم د کورونو د هغوی نه تظاهرون مدد کوئ تاسو د یو بل سره علیهم د هغوی په مقابله کې بالاسم په ګناه کولو والعدوان او په ظلم کولو سره وَإِيَّاتُكُمْ اسارا او کراشي دوی تاسو ته قیدیان تفادوهم نو جرمانه ورکوئ تاسو د هغوی د خلاصولو دپاره وهو محرم او حال دار چې حرام دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم ویستل د هغوی افتؤمنون ببعض الکتاب آیا نو تاسو ایمان راوړئ په بعضې حصه د کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوئ د بعضې نه فما جزاؤ پس نشته بدلا من یفعلو د هغه چا چې کوي دا کار منکم ستاسو نه الا حزیون مگر شرمیدل دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې و یوم القیامت او په ورځ د قیامت با یردون او به ګرځولی شي الی اشد العذاب دا خلق سخت عذاب ته وما الله او نه دی الله تعالی بغافل بے خبره اما تعملون د های عملونه چې تاسو یې کوئ اولئکا دا ها کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې اخیستی دی ژوند دنیاوي بالآخرت په بدله د آخرت کې فلا یخفف عنهم نو سپک به نشي د دوی نه العذاب عذاب مقرر په دوی باندې ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد کیدی شي ولقد آتینا موسی الکتاب ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب تورات وقفینا پر لپسې ولېږل مونږه من بعد وروسته د هغه نه بالرسل رسولان وآتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم البینات عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي ته البینات ښکاره دلیلونه معجزات وایدناه بروح القدس او کلک کړی مونږه دلره په روح پاک سره افکلما آیا پس هر کله جاکم چې راوړلو به تاسو ته رسول یو رسول بما لا تهوا هغه حکم چې نه به خوښو انفسکم نفسونو ستاسو استکبرتم لیو کړه تاسو ففریقا کذبتم نیو ډله دروجنه کړه تاسو وفریقا تقتلون او بله ډله ووجله تاسو وقالو او دوی ویل قلوبنا زړونه زمونږه علف د علم نه ډک دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی
په دوی باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس لږ کسان د دوی نه ایمان نه راوړي ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب قرآن من عند الله د طرفه د الله تعالی نه مصدق لما تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو معهم چې د دوی سره دي وکانو او دوی من قبل مخکې د دې نه یستفتحون چې خبرې ورکو د آخري نبي د راتلو علی الذین کفروا ها کسانو ته چې امیان کافرانو فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه عرفو چې دوی پیژندو کفرون انکار یې وکړو به د هغې نه فلعنت الله نو لعنت د الله تعالی دی علی الکافرین په داسې کافرانو باندې بئس ما اشتروا بد دی هغه څیز چې خرڅ کړی دی دوی به په هغې سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفرو چې کفر کوي دوی بما انزل الله په کتاب چې نازل کړی الله تعالی بغیا د وجې د ضد نه ان ينزل الله په دې باندې چې نازلی الله تعالی من فضل د فضل خپلنا علی ما یشاء ها چاته چې وغواړي من عبادی د بندگانو خپلونه په باو ناخته شو دوی بغضب په یو غضب علی غضب د پاسه د بل غضب وللکافرین او خاص کافرانو لرا عذاب مهین عذاب ذلیلونکی دی و اذا قیل لهم او کله چې ویلی شي دوی ته آمینو ایمان راوړی بما انزل الله په هغه کتاب چې نازل کړی الله تعالی قالو دوی وایي نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما په هغه کتاب انزله چې نازل کړی شوی دی علینا په مونږ باندې ویکفرون او کفر کوي دوی بما په هغې وراءه چې سوا دي د ده نه وهو الحق او حال دی چې هغه حق دی مصدقا رښتینی کوونکی دی یعنې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو ما هم چې دوی سره دي قلت ورته ووایه فلما تقتلون چې ولې وجل تاسو پیغمبران انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبلو د دې نه مخکې ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړونکي په خپل تورات باندې ولقد جاءکم او په تحقیق سر راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکارو دلیلونو یعنی په احکامو سره ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسو سخی لره په خدایتوب سره من بعد وروسته تللو د هغه نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوو په شرک کولو سره و اذا اخذنا او کله چې واغستو مونږه میثاقکم پوخلو ستاسو نه ورفعنا اوچت کو مونږه فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر د تور خذو نو وویل مونږه خذو ونیسئ ما هغه کتاب آتیناکم چې درکړی مونږ تاسو ته بقوتن په کوشش سره واسمعوا او واورئ په قبلولو سره قالو دوی ویل سمینا واورېدو مونږه وعصینا او نه منو مونږه و اشربو او ګډوډ شوی دی فی قلوبهم په زړونو دوی کې العجله محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی قلت ورته ووایه بئسما بد دی هغه څه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب قلت ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخرة قلت ورته ووایه ان کانت که وي ستاسو دپاره لکم الدار الاخرة کور رستنی یعنی جنت عند الله په نزد الله تعالی خالصتا یوازې خالص من دون الناس سوا د نورو خلکو نه یعنی بغیر د نورو خلکو نه په تمنوا الموت نو غواړئ مرګ
ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ولن یتمنوه او نه غواړي دوی مرګ ابدا هیڅ چرې بما قدمت ایدیهم په وجه د عملونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی والله الله تعالی علیم بالظالمین پوه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا وبمومې تر دوی لره اخرس الناس ډېر خرسناک د خلکو نه علی حیاتین په ژوند دنیاوي باندې ومن الذین اشرکو او ها کسان چې شرکی کړی دی یود احدهم غواړي هر یو د دوی لو یعمر الف سنتین چې عمر دی ورکړی شي زر کاله وما هو بمزحزحه او نه دغه عمر بچ کوونکی دی هغه لره من العذاب د عذاب نه ای یعمر که عمر ورکړی شي دته والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما یعملون په هغه عملونو چې دوی کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل ته ورته ووایه من کانا څوک چې وي عدوا دشمن لجبریل د جبریل علیه السلام فانه نزله پس یقینا راوړی دی علی قلبک دا قرآن په زړه ستا باندې باذن الله په حکم د الله تعالی سره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دها کتابونو بین یدیه چې مخکې د ده نه دي وهدن او لار ښودونکی دی وبشرا او زیری دی للمؤمنین ایمان والو لره من کان عدوا لله څوک چې وي دشمن د الله تعالی و ملائکته او د ملائکو د هغه ورسوله او د رسولانو د هغه و جبریل او د جبریل علیه السلام و میکال او د میکائیل علیه السلام فانه عدو للکافرین نو یقینا الله تعالی دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا او په تحقیق سره نازل کړي دي مونږه الیکا تا ته آیات بینات آیاتونه ښکاره مضمون والا وما یکفر بها او نه کوي کفر په هغې سره الا الفاسقون مگر نافرمان خلق او کلما عاهدو او هر وخت چې لوز وکړي دوی عهدن لوز نبذه نو مات کړي هغه فریق منهم یو ډله دوی نه بل اکثرهم بلکې ډېر د دوی نه لا یؤمنون ایمان نه لري ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول من عند الله د طرفه د الله تعالی نه مصدقون تصدیق کوونکی لما دها کتابونو ماهم چې د دوی سره دي نبذ فریقون نو غورځو یو ډلې من الذین دها کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب تورات کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلونه کأنهم لا یعلمون گویا کې دوی نه پوهیږي واتبعوا او تابع شول دوی ما تتلو الشیاطینو د هغه څه چې لوستل به شیطانانو جني او انسي علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو یعلمون الناس السحر چې خودوی خلکو ته جادو وما انزل او هاسته چې نازل کړی شوی علی الملکین په دوو ملائکو باندې ببابیلا په بابیل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت وما یعلمان او هدنه نه کوله دې دواړو من احد هیڅ یو تن ته حتی تر دې پورې یقولا او به ویل په طور د نصیحت انما نحنو چې یقینا مونږه ستاسو دپاره فتنتون امتحان یو فلا تکفرو نو کفر مکوه یا کفر مکوه په جادو کولو سره فیتعلمون منهما پس زده کو به هغې
د دې دواړو ملایکو نه ما هغه څه یفرقونه چې جدایي به یې راوستله به په هغې سره بین المرء و زوجه په منځ د خاوند او د ښځه د هغه کې وما هم بضارین او نو دوی نقصان یعنی ضرر ورکوونکي به په هغې سره من احد هیچ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ویتعلمون او زده کو به ما هغه څه یضرهم چې نقصان به ورکو دوی ته ولا ينفعهم او نه په به نه ورکوله ولقد علموا په تحقیق سره دوی پوهېدل لمن اشتراو چې چا واستو جادو لره ماله فی الاخرت نو نشته د لره په آخرت کې من خلاق هیڅ حصه ولبئس او خامخا بد دی ما هغه څه شرو چې دوی خرڅ کړي دي به په هغې سره انفسهم ځانونه خپل لو کانو یعلمون که دوی پوهېدی نو دا کار به یې نه کولی ولو انهم آمنو او که چېرې دوی ایمان راوړی وی واتقو او ځان یې ساتلی وی د شرک او جادو نه لمصوبتون نو خامخا بدله ده من عند الله د طرفه د الله تعالی نه خیر غوره لو کانو یعلمون که دوی پوهېدی چې دا څه دی دا ټیک دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقولوا راعنا موائے لفظ در آئینا وقول انظرنا اوائے لفظ دا انظرنا واسمعو اوور پا قبولیت سرا وللکافرین عذاب علیم او دا پار دا کافرانو عذاب درناک تے ما یود الذین کفروا نغوال کافران من اهل الكتاب دا کتابیانونا وللمشرکین او نه د مشرکانو نه ایونزل چې نازل کړی شي علیکم په تاسو باندې من خیر سخیر من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه والله الله تعالی یختص خاص کې برحمتي په رحمت خپل سره من یشاء چالرچی غواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند لوی فضل دے ما ننسخ من آیت ها چې منسوخ کو یو آیات او ننسها یا هیر کو اغستانا نأتی بخیر منها نراولو منگا غور داغینا او مثلها یا پشان داغی علم تعلم آیاتن پوئیگی ان اللہ چیقنا اللہ تعالی علا کل شین قدیر پارس باندې قادر دے علم تعلم آیاتن پوئیگی ان اللہ چیقنا اللہ تعالی لہو ملک السماوات خاص اللہ تعالی لرا بادشاہی دا اسمانونو دا والارض او دزمکے وما لکم من دون اللہ او نشتے تاسو لرا سوا دا اللہ تعالی نا من ولی ولا نصیر هیڅوک دوست او نه مددگار ام تريدونا آیا غواړی تاسو ان تسألو چې تپوسونه وکئ په طریقه د اعتراض رسولکم د رسول ستاسو نه کما سئل موسی لکه څنګه چې تپوسونه کېدی شول د موسی علیه السلام نه من قبلو مخکې د دې نه ومن یتبدل الکفر او چا چې واغستو یعنی خواخې کو کفر بالایمان فبدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل نو په تحقیق سره واوړېدو د برابر لار نه ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډېر د کتابیانو نه اړول ستاسو لو یردونکم چې واړئ تاسو من بعد ایمانکم کفارا رسته د ایمان ستاسو نه کفر کوونکي حسدا من عند انفسکم په وجه د حسد چې پیدا شوی دی د نفسونو له دوی نه من بعد ما تبینه رسته د دې نه چې ښکاره شو لهم دوی ته الحق حق
فعفو نو معافي کوئ وصفه او بے پروا شئ د دوی نه حتی تر دې پورې یاتی الله چې راوړي الله تعالی بیامره حکم خپل ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پارس باندې قدرت لرونکی دی واقیموا الصلاة او پابندی کوئ د منځو واتوا الزکاة ورکوئ زکات وما تقدموا لانفسکم او څه چې مخکې ولېږئ د پاره د پیدې د ځانونو ستاسو من خیر سنیک عمل تجدوه او بمومئ بدله د هغې عند الله د الله تعالی سره ان الله یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی وقالو او دوی وایي لن یدخل الجنة هیڅ چرې به داخل نشي جنت ته الا من کان هودا او نصارا مگر هغه څوک چې یهودي وي یا نصراني تلک امانیهم دا ارزوګانې بې دلیله خبرې د دوی دي قل ته ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ یقیني دلیل ستاسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی بلا بلکې من اسلمه چا چې تابع کو وجهه ځان خپل لله خاص الله تعالی ته وهو محسن او دې ښایسته عمل والو فله نو دلرا اجرو ثواب د عمل د عند ربه پنیز د رب ددو ولا خوف علیهم او نبوی هیڅ یرا په دوی باندې ولا هم یحزنون او نبه دوی غمجن کیږي وقالت اليهود او یهودیان لیست النصارى چې نه دي نصارا علی شیء په هیڅ دین باندې وقالت النصارى او نصارى لیست اليهود چې نه دي یهودیان علی شیء په هیڅ دین باندې وهم یتلون الکتاب او دوی لولي کتاب کذالک دغسې قال الذین ویلها کسانو لا یعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم پشان د وینا د دوی فالله نو الله تعالی یحکمو فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون فاس کې چې دوی پای کې اختلاف کو ومن ازلمو او څوک لوی ظالم دی ممن دها چانا منا مساجد الله چې منع کوي د کورونو یعنی د جماعتونو د الله تعالی نه ان یذکر دا چې یاد کړی شي فیها په هغې کې اسمه نوم د الله تعالی په توحید سره وسا فی خرابها او کوشش کوي په خرابولو د هغې کې اولئکا دا کسان ما کان لهم نه د لایق دوی لره ان یدخلوها چې داخل شي دوی مسجدونو ته الا خائفین مگر یره کوونکي لهم دوی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزیون شرمندگی ده ولهم فی الاخرت او دوی لرا په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ده ولله المشرق او خاص الله تعالی لرا مشرق والمغرب او مغرب ده فاینما تولو پس کم طرف تا چې ګرځوی مخپل پثم وجه الله نو هلته مخ د الله تعالی ده ان الله یقینا الله تعالی واسع علیم پراخه فضل والده علیم او پوه ده پارسو وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا او دوی وایي اتخذ الله ولدا چې نیولی دی الله تعالی زوی یعنی نازولی سبحانه پاک دی الله تعالی بل له بلکې هغه لره اختیار دی ما د هغه څه فی السماوات والارض چې په اسمانونو او ځمکه کې دي قل له قانتون دا ټول هغه ته تابعداري کوونکي دي بدیع السماوات والارض نوې یعنی ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی
و اذا قضا او کله چې اراده وکړي امرا د یو کار فانما نو یقینا یقول وایي له هغه ته کن اوشه فیکون نوشي. وقال الذین او وایها کسان لا یعلمون چې نه پوهیږي لولا یکلمنا الله ولی خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی او تأتینا یا ولی ناراضي مونږ ته آیات نخا پر رسالت. کذالک دغسې قال الذین ویلها کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه مثل قولهم پشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شان دي زړونه د دوی قد بینا الآیات یقینا ښکاره کړي دي مونږه ډېرې نښې د پاره لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې یقین کوي. انا ارسلناک یقینا لېږلی مونږ ته بالحق د پاره د حق بیان کولو بشیرا زیری ورکوونکی و نذیرا او یره ورکوونکی. ولا تسألو او تپوس نشي کېدی ستانه عن اصحاب الجحیم په باره دوزخ والو کې. ولن ترضى عنک الیهود او هیڅ چرې به رضا نشي ستانه یهودیان ولن نصارا او نه نصارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابع شي د دوی د طریقې. قلت ویا ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدى خاص هغه پورا یعنی حق دین دی. ولئن اتبعت اهواءهم او کچری تابعداري وکړه تاسو د خواهشاتو د دوی بعد الذي رست د هغې نه جاءک من العلم چې راغلی دی تا ته علم د قرآن مالک من الله نو نشته تا لره د عذاب د الله تعالی نه من ولیین څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیر او نه مددگار. الذین ها کسان آتیناهم الکتابا چې ورکړی دی مونږ هغوی ته کتاب یتلونه لولي هغه حق تلاوته په لایق لوستلو د هغې سره. اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې باندې. ومن یکفر او چا چې کفر وکړو به په دې فاولئک هم الخاسرون نو دا کسان خاص دوی تاوان والدي یعنی دوی تاوانیان دي. یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کئ نعمتی التی نعمت زما هغه انعمت علیکم چې انعام کړی دی ما په تاسو باندې. وانی فضلتکم او یقینا ما غوروالی درکړی تاسو ته علی العالمین په خلکو باندې. واتقوا او ویریږئ د عذاب یومن د هغه ورځ نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس هیڅ یو تن عن نفس د بل تن نه شیئا د هیڅ څیزو ولا یقبلو او نه به قبلیدلی شي منها د هغه نه عدلون سفیدیه یعنی جرمانه. ولا تنفعها او نه به نفع ورکوي هغه ته شفاعت سپارش ولا هم ینصرون او نه به دوی سره مدد کیدی شي. وإذ ابتلی او کله چې ازمیخو کو ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربو رب داغو بکلمات په یو څو کارونو سره فاتمهن نو پوره ادا کړو. قالو فرمایل الله تعالی انی جاعلک یقینا ګرځوما تا للناس د خلکو د پاره امامن پیشوا. قالو ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او د اولاد زمانه پیشوا وګرځوم. قالو فرمایل الله تعالی لا ینالو چې نرسی عهد الظالمین لو الزما د امامت ورکولو ظالمانو ته. و اذ جعلنا البیت او کله چې وګرځو مونږه کور د الله تعالی مثابة للناس زید ثواب د خلکو د پاره و امنا او زید امن نو اویل مونږه
واتخذوا ونسه من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم سره مصلی زید منزو وعهدنا او حکم کومونگا الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام تا ان طهر بیتیا چې پاک ساته کور زما للطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره رکوع کوونکو د سجده کوونکو وإذ قال او کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای رب زما وګرځوا هذا دازه بلدن هار آمنن امن والا ورزق او روزی ورکا اهله اسیدونکو د دیتا من الثمرات د هر قسم غلونا من آمنا ها چاته چې ایمان لري منهم د دوینا بالله په الله تعالی والیوم الاخر او په ورځ د آخرت قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر او چا چې کفر وکړو فامتعه نو پیدا ورکم غتا لګمودا یعنی قلیل فامتعه نو پیدا ورکم غتا قلیلا لګمودا یعنی ژوند دنیوي ثم اضطره بیا په زور بوزم دلرا الی عذاب النار عذاب د اورتا وبئس المصير او بد زید ورتللو د اور وإذ يرفع او کله چې پورته کول ابراهیم القواعد ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د کور د الله تعالی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام نو دوانو وی ربنا اے رب زمونگا تقبل منا قبول کی زمونگنا انکا یقینا خاصتو انکا انتا یقینا خاصتو السمیع العلیم هر ساوره او په هر څه پوهیږي ربنا اے رب زمونگا وجعلنا وګرځه مونگا مسلمین لکا همیشه اخلاص کون کی تا تا ومن ذریتنا او د اولاد زمونگنا امتن یوڑلا مسلمت لک اخلاص کون کی تا تا و ارنا مناسکنا او خی مونگتا طریقے د بندگی زمونگ و توب علینا و مہربانیوں کا پمونگ باندے انکا انتا یقینا خاص تو التواب الرحیم توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے ربنا اے رب زمونگا وبعث فیہم اولیگے پدوی کے رسولا رسول منہم د جنس د دوینا یتلو علیہم چی بیانی پدوی باندے آیات کا آیاتنستا ویعلمهم الکتابا او ہودن بکی دوی تر کتاب یعنی د قرآن والحکمتا او د سنت ویزکیہم او پاکی بدوی لرا انکا انت العزیز الحکیم یقینا خاص تو زورور او حکمتن والے ومن یرغبو او مخناڑی عن ملت ابراہیم د دین د ابراہیم علیہ السلام نام الا من صفح نفسه مگر ها سوک چی کم عقل کی زان خپل ولقد اصطفیناه او یقینا غوره کړو مونږه دلرا فی الدنیا په دنیا کې وانه فی الاخرته او یقینا دی با په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامیابونی اذ قال او کله چې ویل له دتا ربه رب ددو اسلم اخلاص کو ہمیشہ قال دویل اسلمتو اخلاص کو مزو لرب العالمین د پاره د رب العالمین ووصى بها او وصیت کړی دی بها بدای کلمې د توحید سره ابراهیم علیه السلام بنیه زامنو خپلو ته ویعقوب او یعقوب علیه السلام هم یا بنیا چه زامنو زما ان الله یقینا الله تعالی اصطفا غوره کړی دی لکم الدین استاسو د پاره دین یعنی توحید او اسلام فلا تموتن نو مرگ دی رانشی تاسو ته
الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې یعنی توحید والے. ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی مرض الموت کې مبتلا شو. اذ قال کله چې وی لبنیه هغه زامنو خپلو ته ما تعبدون د چا بندگی وکوئ من بعدی زمان رستا قالو هغوی ویل نعبدو بندگی وکو الهک د معبود ستا و اله آبائک او د معبود د پلار نیکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق او اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دی. الہ واحد چې معبود یو دی الہن معبود واحد یو دی ونحنو له مسلمون او مونږ به خاص الله تعالی لره اخلاص کوونکیو یعنی جدا جدا ونحنو او مونږ به له خاص الله تعالی لره مسلمون اخلاص کوونکیو. تلک امتون دغه یو ډله وه د انبیاو قد خلت یقینا تیره شوې ده مخکې لها ما کسبت دوی لره بدله ده هغه عملونه ده چې دوی کړي دي ولکم ما کسبتم او تاسو لره بدله د هغه عمل ده چې تاسو کړي دي تاسو کوم عمل کړی دی بدله ده. ولا تسألون او تپوس به نشي کېدی ستاسو نه اما کانو یعملون د هغه بدو عملونو چې دوی کول. وقالو او دوی وایي کونو چې شهودن یهودیان چې شی تاسو یهودیان او نصارا یا نصرانیان تهتدو نو لار به ومومئ. قل ته ورته ووایه بل ملت ابراهیم بلکې مونږ تابع یو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې پوخ موحدو وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه. قولو آمنا بالله او وای ایمان راوړی دی مونږ په الله تعالی باندې وما انزل الینا او په هغه څه چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وما انزل او په هغه څه چې نازل کړی شوی دی الی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام تام والاسباط او اولاد داغه تام وما اوتیا او ها چې ورکړی شوي دي موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون او ها چې ورکړی شوي دي نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه لا نفرقو جدای نه کوو بین احد منهم په منځ د هیڅ چا کې په ایمان راوړلو کې د دوی نه منهم د دوی نه ونحنو او مونږه له خاص الله تعالی ته مسلمون اخلاص کوونکیو. فإن آمنو پس کچری دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم پشان د ایمان ستاسو به پاغه باندې فقد اهتدوا نو لارې وموندله. وإن تولوا او کما خو ګرځو دوی فإنما نو یقینا دوی هم فی شقاق په سخت دشمنۍ کې دي. پس یکفیکهم الله پس خامخا بچ به ساتي تالرا الله تعالی د دوی نه وهو السمیع العلیم او هغه الله تعالی هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. صبغت الله دلته یو خبره لومبه وهو السمیع العلیم او هغه الله تعالی هر څه اوري په هر څه پوهه دی. نو په دې ځای کې وای قبول کړی مونږه صبغت الله رنگ د الله تعالی ومن احسنو او څوک ډېر ښایسته دی من الله د الله تعالی نه صبغتن په رنګولو کې ونحنو او مونږه له خاص هغه لره عابدون بندګي کوونکیو. قلت ورته ووایه اتحاجوننا جګړه کوئ مونږ سره فی الله
په توحید د الله تعالی کې وهو ربنا او حال دا چې هغه رب زمونږ دی وربکم او رب ستاسو دی ولنا اعمالنا او موږ لره عملونه زمونږ دي ولکم اعمالکم او تاسو لره عملونه ستاسو دي ونحنو له مخلصون او موږ هغه ته اخلاص کوونکي یو ام تقولون آیا وایې تاسو ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط اولاد داغو کانو هودن ودوی یهودیان او نصارا یا نصارا قل تورتو ویا انتم عالمو آیا تاسو پوئے داغوی په حال ام الله یا الله تعالی ومن ازلمو او سوک ډیر لوی ظالم دی ممن دها چانا کتم شهادتن چې پټي هغه علم د حق عنده چې وی د سره من الله د الله تعالی د طرفنا وما الله او نه د الله تعالی بغافلین بے خبره اما تعملون د عملنا چې تاسو کوئ تلک امه قد خلت تلک امه دغه یو ډله ده قد خلت یقینا مخکې تیره شوې ده لها ما کسبت دوی لره بدله د عملونو ده چې دوی کړي دي ولکم ما کسبتم او تاسو لره بدله د عملونو ده چې تاسو کړي دي ولا تسألون او تپوس نشي کېدی ستاسو نه اما کانو یعملون د عملونو چې دوی کوي قولوا آمنا